اوس راځو مونږه د دې شپږو ابوابو خاصیاتو له. صاحب کتاب خو به پخپله هم د خاصیاتو ذکر کوي چې خاصیت څه ته وایي، خو خاصیت دې ته وایي چې په یو باب کې کومه مشترکه خبره وي، په یو باب کې کومه مشترکه خبره وي نو دغې مشترکې خبرې ته د دې بابو د دې خاصیت وایي. او بله دا خبره هم دلته ضروري ده چې دغه کم خاصیت دی نو دا ضروري نه ده چې دغه خاصیت به د دې باب نه چې څونه الفاظ استعمالیږي په هر یو باب کې به وي، داسې نه ده، بلکې که په اکثرو ابوابو کې دغه خاصیت او دغه مشترکه خبره موندل کېدله نو دغه ته به موږ د دې بابو خاصیت وایو. یعنی خلاصه زما د خبرې دا ده چې کم خاصیت دی نو دا د دغې باب نه چې څونه الفاظ استعمالیږي په ټولو کې موندل کېدل ضروري نه دي، بلکې که په اکثرو کې دغه موندل کېږي نو دا هم د دې دپاره کافي ده. نو کم لومبی باب دی دلته صاحب کتاب لومبی باب ذکر کړی دی، باب ضربا یضربو. نو ته دې دو خاصیات دا صاحب کتاب ذکر کړی دي. یو دی حبوط. حبوط دې ته ویل کېږي د بره نه کته تلل، د بره نه لاندې راتلل دې ته حبوط وایي. نو یو ته دې باب خاصیت دا دی چې په باب ضربا یضربو کې ته دې خاصیت حبوط دی. مثلا نزل ینزلو نو ته دې معنی ده وہ اترتا ہے، هغه راکوزیږي. نو راکوزیدل انسان د بره نه ښکته طرف ته کوي. یا دغه شان دی کساره یکسرو، هغه ماتی. نو عام طور باندې چې انسان یو څیز ماتی نو هغه هم د بره نه گزار کوي او کته دې څیز لی راچوي. نو دغه ښکته کېدل په دې دواړو کې مشترک دی، اگر چې د ینزلو او د یکسرو معنی جدا جدا ده خو په دې دواړو کې د بره نه ښکته راتلل دا کومه معنی ده دا مشترک ده. دغه شانتې یجلسو معنی ده کېناستل، نو که کینیم چې انسان نو د بره نه ښکته راځي. دغه شانتې یضربو هغه وهي، نو انسان چې والم کوي نو کومه چوکه ده یا لاس دی نو هغه د بره نه لاندې راوړي. نو اگر چې د دې الفاظو کې د ینزلو یکسرو یجلسو یضربو د دې کومې معنی دي نو دا مختلفې دي، خو د بره نه پکې لاندې راتلل یعنی حبوط په دې کې مشترک دی. نو دا حبوط د دې بابو خاصیت دی. نو یو خاصیت خدا دی او دویم خاصیت هغه مغالبه دی چې دا مونږ کله د کتاب عبارت ووایو نو انشاءالله دغه له مونږ بیا راځو. نو سلائیڈ نمبر 274 صاحب کتاب وہ عزیز طلباء جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہونے سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنتے ہیں. مونږ ویلو چې د ثلاثی مجرد د شپږ ابواب د څنګه جوړیږي، ټول 9 جوړېدل عقلی طور باندې خو شپږ پکې استعمالیږي. ان ابواب کے مختلف ہونے سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں. مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کریں. ینزلو، یجلسو، یکسرو، یضربو تدې معنی لیکلی دي. ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصل معنی میں تو فرق ہے. په اصل معنوں کې خو فرق دی، ځکه چې د ینزلو معنی ده کوزیږي، د یجلسو معنی ده کینی، د یکسرو معنی ده ماتی او د یضربو معنی ده وہی. نو په معنوں کې فرق دی، مگر ایک بات ان میں مشترک ہے. یو خبر په دې کې مشترک ده، وہ یہ ہے کہ ان سب افعال میں اوپر سے نیچے کی طرف حرکت پائی جاتی ہے. په ټولو کې د بره نه لاندې طرف ته حرکت دا موندل کېږي. اس حرکت کو حبوط کہتے ہیں. دې ته حبوط وایي. حبطا یحبطو معنی ده د بره نه لاندې راتلل. نو چې چونکې دا یو خبره پکې مشترک ده نو دې مشترک خبرې ته خاصیت وایي. په یو باب کې چې کومه خبره مشترک وي دغه مشترک خبرې ته خاصیت وایي. ہر باب میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے. مثلا د باب ضربا یضربو خپل خاصیت دی، د نصورا ینصرو خپل دی، د سمعا یسمعو خپل دی، د فتحا یفتحو خپل دی. اور وہ خاصیت باب کے اکثر الفاظ میں پائی جاتی ہے. تمام الفاظ میں پائے جانا ضروری نہیں، دې مونږ وضاحت کړی دی. بیا وی خاصیت باب اول ضربا یضربو. غور کیجیے. ینزلو وہ اترتا ہے، یجلسو وہ بیٹھتا ہے. ان دو مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصل معنی میں تو فرق ہے، مگر ایک بات ان میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں اوپر سے نیچے کی طرف حرکت پائی جاتی ہے. اس حرکت کو حبوط کہتے ہیں. یہ اس باب کی خاصیت ہے. نو د باب ضربا یضربو لومبی خاصیت مونږ ذکر کو حبوط.
یعنی د بره نه لاندې راتلل، یعنی عام طور باندې ته دې باب نه چې کم الفاظ استعمالیږي نو په هغې کې د حبوط معنا دا پرته وي. دویم خاصیت ته دې باب ذکر کوي او هغه دا دی چې ته دې باب دویم خاصیت دی مغالبه باندې غالب راتلل، یعنی چې دو کسانو په خپل منځ کې مقابله وي په څه خبره کې او یو په هغې کې غالب شي، نو عام طور باندې ته دغې غلبې د اظهار دپاره باب ضربه یضربو دا استعمالیږي. مونږ صاحب کتاب مثالونه ذکر کړي دي چې کله دغه مثالونه مونږ ولولو نو انشاءالله دا خبره به واضحه شي. نو لومبی مثال دی رامانی زید فرمیته، رامانی زید، ما او زید په خپل منځ کې تیراندازي وکړه، یعنی د تیراندازۍ مقابله مو کړه. باب مفاعله کې د هغې خاصیت دا دی چې په هغې کې یو کار د جانبینو نه کیږي، یعنی یو کس هم کار کوي او بل هم کوي، نو دې دپاره عام طور باندې په باب مفاعله راځي. رامانی زیدون، ما او زید په خپل منځ کې تیراندازي وکړه. فرمیته، نو زه په تیراندازۍ کې په هغه باندې یعنی په زید باندې غالبه شوم. نو دلته دا رمیتو دا د باب ضربه نه راغلی دی، نو دا د غلبې دپاره راغلی دی، د غلبې اظهار دې کړی دی، نو دا ته دې باب خاصیت دی. خو چې کله ته دې عام طور موږ ته دې نه داسې تعبیر کولی شو چې کله د باب مفاعلې نه وروستو باب ضربه راشي نو دغه د غلبې د اظهار دپاره راځي. دویم مثال وعدنی زید فوعدته، ما او زید په خپل منځ کې وعده وکړه، فوعدته، زه په دغې وعده کې په زید باندې غالب رالم، یعنی ما خپله وعده هغه پوره کړه. نو دلته هم د باب مفاعلې نه وروستو باب ضربه راغلی دی، دا وعده د باب ضربه نه استعمالیږي، وعده یعیدو. نو ته دې کې هم دغه خاصیت دی، یعنی مغالبه. نو صاحب کتاب فرمایي وعدنی زید فوعدته، چې ما او زید په خپل منځ کې وعده وکړه، فوعدته، نو زه په وعده کې په هغې باندې غالب رالم. نو دغه وعده یعیدو د باب ضربه یضربو نه استعمالیږي او دلته په دې کې کم خاصیت دی نو هغه مغالبه پکې موجود ده. ان دو مثالوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصل معنی میں تو فرق ہے مگر ایک بات مشترک ہے، یعنی غالب آنا اس کو مغالبہ کہتے ہیں. یہ اس باب کی دوسری خاصیت ہے، یعنی پو رما کی او پو رمیتو او پو وعدتو په لفظي معنی کې خو فرق دی، یو معنی دا ده ویشتلو کې او بل معنی په واده کولو کې، لیکن په دواړو کې دغه معنی مونږ کوو چې زه پکې غالبه رالمه، نو دا ته دې بابو خاصیت دی. نو ته دې د پېژندلو نښه دا ده چې کله د باب مفاعلې نه وروستو باب ضربه یضربو راشي، ته دې یو صیغه راشي، نو دا عام طور باندې د غلبې د اظهار دپاره راځي. سلائیڈ نمبر 277 خاصیت باب دوم فتحا یفتحو. نو اوس د باب فتحا یفتحو د هغې خاصیت هغه بیانوي. نو دا الفاظ یې ورکړي دي منعا، جحدا، ذهبا، سلخا، نهضا او وضعا، ته دې معنی هم لیکلي دي. بیا فرمائی مذکور الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عین کلمہ یا لام کلمہ میں حروف حلقی ہے. یہ اس باب کی خاصیت ہے. اس باب کی خاصیت لفظی ہے لیکن یہ شرط صرف صحیح کے لیے ہے، مثال اجوب، ناقص، محموز وغیرہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے. دویم باب هغه فتح یفتحو دی. تدې خاصیت صاحب کتاب په دې سلایډ کې ذکر کړی دی. په دې خاصیت باندې د پیژندلو نه مخکې دا خبره ضروری ده چې موږ ته حروف حلقي دا معلوم وي. نو حروف حلقي دا شپږ دي: حمزه، ها، عین، حا او غین، خا. دې شپږو حروفو ته حروف حلقي وایي. اوس راځو موږ ته دې باب خاصیت له. نو ته دې باب خاصیت دا دی چې د باب فتحا یفتحو چې کله دا د صحیح نه استعمالیږي او د صحیح تعریف مخکې مونږ کړو چې د هغې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه حمزه وي، نه پکې حرف علت وي او نه پکې د دوه حروفه د یو جنس وي، نو دې ته صحیح وایي.
نو تدې فتح یفتحو چې کم الفاظ دي چې د صحیح نه استعمالیږي نو عام طور باندې د هغې د عین کلمې په مقابله کې به یا حرف حلقي وي او یا به د لام کلمې په مقابله کې حرف حلقي وي. نو دا تدې باب خاصیت دی او دا خاصیت لفظي دی، یعنی تدې تعلق د لفظ سره دی، د معنی سره نه دی. یعنی دا برکم باب مونږ ذکر کو ضربه یضربو، نو په هغې کې یو خاصیت هبوط او بل مغالبه، نو د هغې تعلق د معنی سره دی او تدې تعلق د لفظ سره دی. یعنی تدې د عین کلمې په مقابله کې به یا حرف حلقي وي او یا به د لام کلمې په مقابله کې حرف حلقي وي. مثلا په منع کې د لام کلمې په مقابله کې د حرف حلقي نه عین راغلی دی، په سلخه کې هم د لام کلمې په مقابله کې د حرف حلقي نه خا راغلی، په جهاده کې د عین کلمې په مقابله کې د حروف حلقي نه حا راغله، او په نهضه کې هم ها راغله د عین کلمې په مقابله کې، په ذهبه کې هم ها راغله، او په وضعه کې د لام کلمې په مقابله کې عین راغلی دی. مذکور الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عین کلمہ یا لام کلمہ میں حروف حلقی ہے. یہ اس باب کی خاصیت ہے، اس باب کی خاصیت لفظی ہے، لیکن یہ شرط صرف صحیح کے لیے ہے. مثال اجوب، ناقص، محموز وغیرہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے. یعنی التا دا خبر ضروری نه دا التا د نور ابوابنا یعنی دا کم باب دی، نو دا د کچکره د اجوب نه وي، د ناقص نه وي، د محموز نه وي، نو هغې کې ول بیا دغه خاصیت پکې ضروری نه دی. سلائیڈ نمبر 278 خاصیت باب صوم نسوارا ینصرو. نو تدې باب کم خاصیت صاحب کتاب ذکر کړی دی، نو هغه هم مغالبه ده، او مغالبه مخکې مونږ ذکر کړه، یعنی چې د دوه څیزونو په منځ کې مقابله وي او بیا پکې یو غالب شي. نو تدې لپاره چې څنګه باب ضربه یضربو استعمالیږي د باب مفاعلین وروستو، نو دغه شانتي تدې لپاره باب نسوارا ینصرو هم استعمالیږي. مثلا خاصمنی زید فخصمته، خاصمنی زید، ما او زید په خپل منځ کې جګړه وکړه، او د خپل منځ معنا دا د باب مفاعلی خاصیت دی. په باب مفاعله کې مخکې دا خبره مونږ وکړه چې په هغې کې عام طور باندې کار د جانبینو نه وي، د دواړو طرفونو نه وي. فخصمته نو زه په جګړه کې په هغې باندې غالب رالم. نو دلته دا خاصمتو دا د باب نسوارا ینصرو نه خاصما یخصمو، او دې کې دغه غالب کېدو معنا پرته ده. سابقني زید فسبقته، ما او زید د منډې مقابله وکړه، فسبقته نو زه په منډه کې په زید باندې غالب رالم. نو اگر چې د خاصما او د سبقه لفظي معنو کې فرق دی، خو د غلبې د معنی په دواړو کې مشترک ده. ان دو مثالوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اصل معنی میں تو فرق ہے مگر ایک بات مشترک ہے، یعنی غالب آنا، اس کو مغالبہ کہتے ہیں. یہ اس باب کی خاصیت ہے. انشاءاللہ تعالی آئنده درس کې به مونږ د نور خاصیات وایو، خو نن چې د خاصیاتو په باره کې مونږ کمی خبرې وکړې، د هغې خلاصه دا وه چې خاصیت دې ته وایي چې په یو باب کې د یو باب کم الفاظ دي، نو په هغې کې چې کومه مشترک خبره وي، یعنی په دغه باب نه چې کم الفاظ استعمالیږي، په یو کې وي بل کم مصدر ته استعمالیږي، په هغې کې دغه معنی وي، د بل مصدر نه چې دغه باب کم استعمالیږي، نو په هغې کې دغه معنی پرته وي، نو دې ته خاصیت وایي. او دا خاصیتو یعنی د باب په اکثرو الفاظو کې ضروري دی، په ټولو کې ضروري نه دی. بیا مونږ د باب ضربه یضربو د هغې دوه خاصیات ویل، یو هبوط، یو مغالبه. هبوط باندې د بره نه لاندې راتلل، او دویم مغالبه یعنی د غلبې اظهار کول، او د هغې مثالونه مونږ واضح کړل. دویم مونږ د باب فتح یفتحو د هغې خاصیت ووایو، او مونږ دا خبره وکړه چې د باب فتح یفتحو ته دې خاصیت دا لفظي دی، او هغه دا دی چې ته دې باب چې کله دا د صحیح نه استعمالیږي، نو ته دې د عین کلمې په مقابله کې یا د لام کلمې په مقابله کې به حرف حلقي وي. او حروف حلقي شپږ دي، حمزه ها، عین ها او غین خا. او بیا دریم نمبر مونږ د باب نسوارا ینصرو خاصیت ذکر کو، او د هغې خاصیت هم مغالبه دی. او دا مغالبه چې کله د باب مفاعلین وروستو باب ضربه یضربو راشي، یا
د باب مفاعلین رستو نسوره ینصر راشي نو عام طور باندې دغه باب ضرب یضرب او دغه نسوره ینصر د غلبې د پاره استعمالیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.